سلامونه امید کوم چې ټول به ښه ټیک ټاک به یې الله مو ښه لره جوړ لره روغ لره ته بیا رالی کچن څخه کولو ته ما باندې دا جوس مس که زه ستا جوس مس کوم اوس کچن نه ایله ووتم او دا وګورئ په طبخي باندې به تاسو چېرته چای پخ کړي موږ په طبخي هم چای پخو اصل کې ما اوس روټۍ پخه کا نو هغه چې دی طبخي ګرم دی نو هغې وجې نه چای مې دې خوا کا هلته مې نوره چای کېښوه او کشرخان چې دی الګ دی جوس جوړوي او کشره مشره ما د مرغو والا چې کومه جاله ده دا خو کټ که که نه ښه داسې به وکړي که نه چې کله دا جوړ کړي دا کیلې داسې کیلې یا به 200 روپۍ درځم ما دا چې په سور دي سر به پرې نه خوږي داسې ده چې دا جوسر به م راله ووینځي چې کله کار وکړي که نه او په دې لاندې باندې به د کپړه تېره کړي یا به سیټه کړي ولې چې ما ته ټول دغه مسخه کوي هر ماحول مسخه کوي دا انټي ډې کې روټۍ ده انټي پراټه نه خوري انټي کې دا عادت ډېر عجیبه دی بس نه خورم وایي نو وایي نه ما ته معده سوځوي وایي صرف سهار کې وخورم وایي بیا نه خورم نو دا به د انټي روټۍ شوه دا پټه کې یو پراټه ده او یو دغه ده اوچه ده پراټه مې زیاتې پخه کړه نه چې کچا خوړه او انټي له ساګ مې پخ کړی دی زه وګورم نور سالن فریج نه روباسم مونږ شپې دغه جوړ کړی و کړایي نو امې انټي له ایښې ده دا به انټي ستا سالن ګرم کړو هلکه تا خو چې دلته کېږم ته خو راغلې خوب نه راځي چې خبرې کوي انسان کوي دا نه شته کېږي مړه بند کا دا کشرخان دی مونږ کرا او دا نظرخان دی مونږ کرا دا چې دی کړی دا په نظر کېږي ډېره الله چا د مخ پټ کو نه دی راوله ماڼه نه دی راوله مونږ کرا ناویانې ډېرې زیاتې دي زه ورته وایم ښځې راغلي دي پرده کوي نو دوی ما ته څه جواب راکوي وایي چې هغوی څه پرده کوي پرده مونږ کوو نو ما په دې خبره پورې داسې خندا راشي چې وایي خدایه نو او رښتیا هر یو کس داسې په کونج نه نوځي ته وایې چې که پردې والا ښځې څه دي هغوی سره ټوپک دی چې ووینلي نو دې خبرې ته زه داسې خندم یم رښتیا چې تاسو پرده کوئ یو قسم نه راوځي داسې زه نه مېلمانه چې ټوله سړي مونږه تاسو ته پکې اوس لږ کلک سترګې شوې زه پکې کلک سترګې یم ډیټ شوې اوس د ښځې خوند درکړي درکوي دله نه بلکل نه ویل که د ښځو ګپونه په ډېر ښکلې جوخ شوې ما ویل چې که دا بېزتي ګڼې نو زه صحیح ده بیا تاله خوند درکوي ګپونه نه ماسې خبره وکړه چې دا ته څنګه خبره کوي نو داسې نه ده چې تا به وایي چې زه هم پرده کوم بل به وایي چې زه پرده کوم چې ما به ته وایي چې د ځنه خلک به داسې وي زموږ د فیملي وال که نه یا د لرې رشتهداري ما ورته راشي دې سره دغه وکړي سلام دعا وکړي لرې نه نو څه به وي وایي نه مونږ پردې کوو وایي مونږ دا کار نه کوو داسې به رانه تیز ووته کور نه داسې به ورته هریانه وم چې داسې لوبه ده څه دې واغوستو جوسي در کو بس دا چای پخه شي که نه نو بیا تاله م روټۍ در کومه دا سالن به په دې به ګوري نظر اچوئ نه او ساګ مې پخ کړی دی او راشئ کشره مشره نظرخانه ته وځو دلته نه که دې ډېرې تورې کپړې واچوي خو په ده داسې نظر لګي که نه داسې چې زه نه پوهېږم چې ولې یو پکې بل دی موټو خان نمونه هغه دکان کې ناست دی هغه ته موټو خان ووایي هغه پکې بیا وایي چې یو خو دې راباندې نام نمونې وال پوخ کو وایي دویم راته اوس موټو خان وایي څادر یې اچولی دی سپینو په داسې په ځان راته وکړی دی او هغه سپین څادر ځان نه داسې ښکلی راته وکړي که نه او دا انټي څه شوه انټي زما واشروم کې لګیا ده دوپټه یې ایښې ده ننوتې ده بس دیله دا روټۍ موټۍ مې ورکړې اوس دلته کې غرمې 2 بجې شوې زه به اوس داسې وکړم چې نادرہ افس پورې به لاړه شم زما کار دی نن زه هلته ځم او بیا دا یو 2 ورځو کې بیا زما دغه ته روانتیا ده سرګودې ته که خیر د رور واده مې په سر راغو هغه رور چې ابار مې ته نه وتلی تاسو کوم چې ما سره دغه مسلسل رابطه کي زما ویډیو ګوري هغې ته به پته وي نو هغه خیر سره واده په سر راغو او بس دغه 4-5 ورځو پس به بس بیا روانتیا کوو د سرګودي نه د واده سرګودي ته خو بس یو 2 ورځو کې وځو 2-3 ورځو کې به وځم نو انشاءالله دې وجې نه ما زما دا ویلوګونه هم نه دي را روانه چې کوم به ما دغه ته جوړوله یوټیوب ته لکه رمضان تیاری ما نه ده اخیستې د روجو تیاری چې زه کله علم که نه نو زه فسټ ډې فریج نه اخلم زه دا ټول فریج را صفا کړم بیا دې کې زه دویم مسالې جوړې کړم بیا چټنیانې جوړې کړم نو زه एकदम نو هغې ته زه ذهني طور باندې نه یم سیټ خور ته مې ویلې ویم اوچې ده
نخې منځ وویشتو دې رور مې خور مې راپورې داسې خندل وي دا څنګه وی ما ویل مړی مې نه د روجې نه ډېر مخکې دی او نه د روجو نه پس دی دا چې کومه روجې نه 10 ورځې مخته دغې که نه ورځې دا موږ دپاره اهم دي چې دا کوم خلک ویلاګینګ کوي یوټیوب دپاره ویډیو جوړوي په دې جملې کې موږ د روجو تیاري کوو د اختر د کپړو تیاریانې کوو نو ما ویل اوس خو هغه نه کېږي ما نه ځکه چې زه د واده له ذهني طور باندې ډسټرب یم هغه چې دغه کمه نو بس بیا به اوس دې نه پس نادرہ آفس ته وځو یو کارپټ هم اخیستل دی دا یو څو کارونه کول دي هغه به وکړمه دا دې دروازه خلاصوي دا هم روخیار دی ولې چې ابل هلته لګیا دی هغه هلته غوښه وخوړه هلته ترې نه پټ دی هغه نه مې غوښه ورکړې وه ده ته پته لګېده وی خدایم رحمکې هلته یو لاړه بل راخو دا دې روټین دی له پخوا هم دی له وړه غوندې روټین زر زر پخه کړمه سم هوښیار دی دا خو سم هوښیار دی دروازې هم خلاصولی شي د موتنګې شرې بس رووتم ټایم هم ناوخته دی دلته کې 3 بجو ټایم خوش شو چې زه کور نه راوتم نادرہ آفس ته روانه شوم اور موسم بدلیږي که نه مخامخ راته نور ښکارېدو دومره سخت دغې راکولو تپش نو ما سوچ کولم ستا به څه تپش وي تپش خو موږ له زندګي راکوي لګیا ده زندګي چې کومې منډې تړې موږ له راکوي که نه الله دې رحم وکړي خو دا اسلام آباد دا روډونه چې دي که نه د اسلام آباد والا خاص کر ګلیانې دا داسې سکون والي پر سکونه محسوسوم زه چې کله په دې تېرېږم چې دا ما سره ده که تاسو سره هم وي لکه اوس دا د اسلام آباد دا روډونه څومره خوند کوي ځکه چې په دې باندې انسان واک ته روزي که نه نو بیا هم پر سکونه شي ولې چې پر سکونه ماحول آس پاس چې کم خلک وي تاسو سره تاسو ته ډېر زیات سکون درکولو کې اهم رول ادا کوي او دا د نادرہ آفس کارونه داسې دي که نه زه وایم چې دې نه د الله هر څوک وساتي او خاص کر چې کوم زموږ ماشومان د دې معاملات که د دې فارم به تاسو په وخت باندې جوړوي د دې ډیټا چې دا اسمه ساتي نام تاریخ پیدایش د مور پلار معلومات دا هر څه به سیټ ساتي که دا لږ شانتې دی کې غلطي و چې ماشوم کله لوی شي که نه نو بیا هغه ته پته لګي چې دا صرف کاغذي کاروایي نه وه دا زموږ مستقبل کې رکاوټ و او دا کارونه بل څوک نه کوي دا به موږ خپله کوو زما معمولی نام کې سپیلنګ کې د انګلیش آی ډي کارت کې معمولی مسئله ده ما ته اوس لګیا ده مسئله جوړوي هغې پسې راغلی یم بینک وال چې دی هغې هم وایي چې نه دا صحیح کا یو اکاونټ مې بند کو اوس په بل اکاونټ خلاصوم ولې چې هغې وایي چې دا سپیلنګ صحیح کا نو بس دا ورکوټې مسټیکونه چې موږ په دهان ور نه کوو دا بیا موږ ستړي کوي نو ځکه زه وایم چې دلته تاسو خپل معاملات چې دي د ماشومانو والا او که خپل ذاتي وي نو دا په ټایم سره صحیح کوي دې سره زموږ مستقبل محفوظ شي زموږ د ماشومانو او دا د نن تجربه دې نه ماته دا سبق میلاو شو ولې چې دا چې کله انسان منډې ووخي داسې لاندې نه باندې او باندې نه لاندې چې دا څنګه زه وخم چې یو فام پسې به بره لیږلو بره نه پسې به لاندې راغلو دا مین برانچ دی نو ناوخته پورې خلاص ځکه پکې زه رالم او چې زه راوتم د بینک نه نن دا ټایم شو بینک نه سوري نادرہ آفس نه ماسخوتن بس 7:30 بجې ټایم ونو دې نه پس ما ورته ویل سیده ځئ پنډۍ ته چې کارپټ واخلو نو راته وایي چې کارپټونو دوکانونه خو به بند وي ما ته ویل بند دي او که خلاص وي خو ځمه یې ځکه چې زما په سر چې کم یو کار یې زه وایم چې بس زر نه زر هغه کار وکړم نو دلته کارپټونو دوکانونو ته راغلو خو د کارپټونو خو لاس مان سره خبرې کوي نه دا نمونه وي دا یو کارپټ مې ډېر خوښ شو هغه سلکي کارپټ ورته وایي دا 220 روپۍ خالي فوټ ورکوي ما ورته ویم دومره ګزاره چلاوه خیر د ډېرې نخرې مه کوه چې کوم درته میلاو شي بس واخله خو دا چې کله ناوخته ټایم شاپینګ وي که نه دې کې هغه تاسو سره ټایم هم نه دوکانونه هم نه بندېږي بس بیا به منډې واخئ او ګورئ بیا چې کم کلر ده ته پکار و هغې کلر خو سمه مسله جوړه کړې وه داسې مسله یې جوړه کړې وه چې بس ګرې کلر او ګرې کلر میل بلا ووهه په ګرې باندې یو واخله که نه په دیوال خو یې نه څه جابې په ځمکه به یې لګې که نه خو بس بیا واپس کور ته را روان شو ټایم دلته تقریبا 9:30 بجې ټایم که 10 بجې شوې را باندې خو ډېر ناوخته ټایم و که نه میل 3 بجې مونږ کور نه وتلي خدا شکر دی چې دا سهولت 24 غنټې ورکوي نادرہ آفس چې کوم مین برانچ دی اسلام آباد کې بس خپل کور ته به لاړ شو خپل ساتئ خیال بیا مې ملاویږو نیکسټ ویلاګ کې الله پامان